نو نه مزان تور کو نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو. خبر را باندې نه لګي. زما ملګرو دی علماء سره چې چا مینه کړې ده الله جل جلاله له بچي علمان او حافظان او قاریان ورکړي دي او الحمدلله مال را کړل. الحمدلله عزتمند دغه قبرستان هغه بیانو دوبۍ د پاره مې پاسپورت جمع شو د الله په کور کې خبره کومه د نبی علیہ السلام په منبر باندې ناس الحمدلله د علماء په منځ کې ناس د ګناه نه توبه د غلط بیانې نه توبه او الحمدلله. اوس دغه غواړم چې دا جون به مې څنګه تیریږي د دغه مولانا سے بیانو کوم انسان چې وي توبه وکړي الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي. دوبۍ د پاره مې شو د پاره پاسپورت جمع د ټیلی فلم د پاره مې غانه ریکارډ شو غانې ریکارډینګونه شروع او دغه مولانا سی وای چې کوم انسان د ګناه نه توبه کوي الله ټول ګناهونه معاف کړي. په دغه قبرستان باندې الله پاک را د توبې توفیق راکړو. وای الحمدلله ډیر په مزه مو وي بعد د خپل استادانو مونږ اورید څوک چې یو پیر سبحان الحمدلله وای په ورځ د قیامت به د عمل نامې پوره تل الله پاک د نیکي نه ډکیږي. نو وای الحمدلله الله پاک دې مجلس ته راوستو څومره لوی نعمت را راکو. وای الحمدلله ملګرو چې کله سلورو میاشتو له وتمه دغه بچی مې او 3 ورځې په چوټۍ راغلی و سلیم خان کې مفتی ګلزار صاحب سره مې داخله کړې وه د دارالعلوم حقوړي حقانی په مشوره باندې تللی وم. دغه بچی مې راته وایي تا ابو تا غانې پرېښوې ابو تا سندرې پرېښوې ابو تا توبه که ابو تو سلورو میاشتو له روانې چې کله زه شیشه کې مو ته وکتل نو مسکی شو. ابو وای زه چې مدرسه کې تا داخله کړم ما نه باجیګانو تپوس وکړو هغه مفتي صاحب ورته ویلو د دې پلار سندرغاړی دی نو ما ورته چې زما ابوګانې وایي هغه وایي چې ما دپاره لږ غوندې دعا وکړئ. بچیه د استادانو ته باجیګانو ته ملګرو ته دې ووایي چې ما ته دعا وکړي بچي چې الله پاک ما د غانې نه قلار کړي. نو ابو ما وایي باجیګانو ته مې ملګرو ته مې وایي خورونو بختورو تاسو له الله پاک لونه درکړي دي خويندې درکړي ووري دغه بچي دا پیغام چې پلار سندرغاړو هغه لوري سګي. ما ته ابو وي زما باجیګانو ته دعا وکړه زما ملګروم ته دعا وکړه په کلاس کې خو دا خبره ووري وي زه به تهجد له مفتي صاحب مونږ پاسولو ما به پکې جړل یا الله زما بو د غانې نه قلار کې حسینه زما د پلار چې د بګانه کې مړ نشي. ابو ما ته دعا کړې و زما غ دعا الله قبول کړه چې وته مې وکړو نو وی خندل مسکی شو زما غ دعا الله قبول کړه. عزت مند سلور میاشتو کې چې کله ومه حاجی عبدالوهاب صاحب د قبر الله د نور نه ډکی سملګرو ته یو ګلوکار سندرغاړي په دې سلور میاشتو کې چلیږي و یاله مال را ولي ما سره ملو کوي زه ول چې حاجی عبدالوهاب صاحب له بوتل الله پاک دې دغه قبر د نور نه ډکی د حضراتو قرباني وکړي نن زموږ غوندې دا چې خپل سوري امته نفرت کو راي وصل د نبی اسلام په منبر د تکینول وای سبحان الله. عزت مندو چې کله ورته ور مخامخ کې حاجی عبدالوهاب صاحب داسې په املار گزارونو کړ ټپونه را نوکل او خاندل راته بیا راته وی بیٹا ابھی مسجد میں رہنا ورونو مسجد مچ دلیدل تاسو خوش قسمت ای بختور مسجد ته الله راوستي دا یو خوشحالي راغلی ده. اې د کلی خلکو څوک چې د आवाज اوري نو مسجد ته راشي مسجد ته راشي دا دن ډیر د خوشحالي د خیر ورځ ده د خوشحالي زید الله کورونه دي. نو ما ته وی بیٹا ابھی مسجد میں رہنا اللہ نے باندې راته کې میں حاجی صاحب میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرا دل مسجد میں لگے. مسجد میں تو ہم جاتے ہی نہیں تھے لاس یو چت کو خاندل راته لاندې باندې قتل او دوه راته وکړه. مولانا فهیم صاحب ته आवाज کوي دې ځان سره لکینه و مولانا فهیم صاحب چې کینو نو ما ته وی خوش قسمت ہے بچوي خوش قسمت او بچ گئے ہو یا خود وی داسې نیکی کړي و چې الله پاک ته خوښ شي و ته وی داسې زیات رسیدلې وي وها سے کوئی بچ کے نہیں نکلتا دغه دینه څوک نشي بچ کې دي ورونو زموږ ملګری پکې گیر دي نشي وروته. اوس مې مولانا سے محمد نواب صاحب ته بل خبره کوله سوات نه روانو په لاره مې وته وی هغه ملګری وروتل غواړي د میوزیک فیلډ نه د فلم انډسټری نه نشي وروته. زمونږ یو زوړ ملګری سلور میاشتو ولا چې میاشتې سي روزي پوره شي هغه سي روزي د پاره نه تیاریږي او دغه خلک به توبه کوي د ګناه جون به پرېږدي ګیره به ساتي پټکې به وي د ګناه غلط بیاني دروغ غلط بیاني حرامونه به توبه کوي بیا به شپه ورځ په جماعت کې ناستي پوره زندگی به بیا مسجد له ورګي او مونږ یوې سي روزي لتلی شو دغه پوره زندگی نو ډیره ګرانه ده. نه ملګری مې ماته پر زمونږ د پاره دعاګانې وکړي چې مونږ الله پاک راو باسي. نو داسې زیات رسیدلې وي چې دا غزنه سوق نشي بچ کېدی یا دی خوې سنیکی کړي و چې الله پاک ته خوښ شو یا وي د ته چا دعا کړي و خو د زړه نه د ته کړي و یا زما روړ زما ماته دغه ټیم کې خبر را تر یاد شه الور مې را سره گاډي کې نهسته ماته زما غ بچي دعا کړي و زما غ بچي ماته دعا کړي و الله زما د ابو ژوندۍ بدل کړي هغه ته پته و ډیر ملګری د دوکړو د پاسه زمون مړ شو د ربابونو د پاسه مړ شو په باجو د پاسه مړ شو
په سټیجونو باندې غانې کولې هارت اٹیک پر راغله د دوبۍ نه لاشونه راغله داسې ملګری زمونږ مړ شو دا بچی راته خپو پوره خاندان کې پوره فیملی کې مسوک غانې بجانې والے نو خنو کوي واخ سکول کالج او خو فیملی خو خاندان وای دغه زمون خاندان شرمولو د الله په ذات به د قسم د خپل ټول خاندان بدی شو ما پوره فیملی پوره کلی را نفرت کول پښتون غړای کلی د پبو سره نو خار سره نو ملګرو دغه ټیم کې ډیر مې وجل خسلور میاشتې چې پوره شنه ما نیت کړو ډیر راګونو ډیر راګنه د ډیر استادانو د عجیب عجیب خلکو شاګردي مې کړې و زب علم حاصلوم چې راغلم د علماء په مشوره مې خپل کلی پرې خو سواد ته مې کړه یوړله او په سواد کې حضرت مولانا فضل خالق صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې ول ډیر عمر صحت ورکی خوشحالي دې ورکی بحر الفضائل دې فضائل بحر دې د سواد مرکز مشرانو کې دي زی په خپل مدرسه کې ځان سره داخل کما الحمدلله دا سکال مثالورم درجه وي او راتلون کې کال کې پنځمه درجه وي ان شاء الله الحمدلله رونو تاسو د سپینګری ته وګورئ او سلورم درجه وګورئ دا په دې بیان په درمیان کې ځکه حایل کېږي مرونو والله العظیم کې دې چې الله رب العالمین نن زموږ د دنیا د مسلمانانو رونو د ژوندۍ د بدلیدو لپاره دا نننۍ ورځ کې چې الله لیکلي زه تاسو ته سره خپل ځان کوته لې په دې ګیره وغیرہ کې په دې عمر کې چې یو سره لکه په دې وخت کې بیا د کم ماحول نه الله یو سره روباسي قسم په الله رونو زه په دې مجلس څومره خوشاله یم دلته کې الله پاک مالا مقرر کړ نن الحمدلله زمام زندگی بدل شوه یو سره الله د هغه دې روباسي په دې منبر باندې کې زما پټکې په سر دې زوري نه راځم ماشاءالله رونو دې ته توجه کوي بل بچي زما هغه بچي خو بیا یو علم ته واده شو وفات شو یو سلور کاله مخکې او 15 کاله مخکې یو تیز زلزلہ راغلی و زلزلہ کې شهید شو لاړه له دنیا نه بل بچي مې الحمدلله درېمه درجه کې ده دا شاسوار پاکستان د فلم انډستری مشهور ګلوکار پلارې سرکاري وکیل په کراچي کې پلار به ما سره ډیر زیاته مینه کوله رحیم شاه سوار شاز خان یو زیب ناس پاسو د دې شاه سوار د فلم انډستری کې د مخ کې تلو د پاره به د پلار به زمونږ ډیر زیات تاسو ته کرام وي او هغه ډیر زیات موږ له دعوت کولې نو په هغه دعوت کې به هغه سيزونه روړل چې هغه د روړل نو خو به هر حال هغه زما د زوی چې بګانه کې مخ کې لاړ شي پلارې خو خورنه او خو پښتنې د غندف وسیدون کې دي ثوابي او کراچي کې سیټلو سرکاري وکیلو د پلار ارمان پوره شو زوی د پاکستان د فلم انډستری مشهور ګلوکار غانې ولا جوړ شو خو پلار د دنیا نه لاړل د پلار د ارمان او زما زوی غانې ولا جوړ شي شاز خان د پاکستان د فلم انډستری مشهور ګلوکار او پلار شیخ القرآن د پنځپیر نه فارغو پلار شیخ القرآن دویم ځل د بنور ټاون نه فارغو دا د شاز خان د خپل ما سره ملګری او راته خبره کوله الله جل جلاله رحمو کو زمونږ سالانه چلوا او زو زما ملګری صفنکاران نورم را سره درویند زمونږ تشکیل شو واپس لس ورځې له پېښور ته راغلو او چې کله پېښور ته راغلو وای په دې خپل فنکارانو رونو کې گشتونو کې ملاقاتونه نو دې شاز خان پسې او شاه سوار پسې به بار بار گشت لورتلم دا د الله په کور کې دا خبر الحمدلله روانه ده ما ته ارزو کو دروغ نه الحمدلله توبه کړې ده نو بار بار مسافر سټوډیو ته بور پسې زه ختمه څومره د میوزیک فیلډ والے د فنکاران اداکاران ګلوکاران سټوډیوګانو کې مو گشتونو کو نو دې پسې بغتلم مې یو 15 منټه بیا اخر کې نشترابات ته د مسافر سټوډیو سره خوا کې لاندې جمعه دلته مو تشکیل کوم نو پېښور مرکز والا ته مو وي دی را سره د سټوډیو نه د جمعه ته لاندې راکوز نشول نو بیا به مې ملګرو ته مې دعا وته کې خو 15 منټه لمراله نه راځي زما ملګری دي دا چې په اخیری ورځ باندې شاز خان نه ته وي د سې زنګېدو وي ته ماته دا وایا دا گیټ اپ دی ته وي دی ګیره ته د فنکاران گیټ اپ کوي کنه ګیره ولګي او بریتو لګي ساده گیټ اپ څنګه چینج شو نو ما ته د قبرستان د مولانا صاحب دغه خبر وکړه نو کې ناس نو پجړا شو راته شاز خان ما ته وی د شیخ القرآن زوی ما پلار د شیخ القرآن او زوی د فلمونو مشهور غانې والا نو چې کله وروته مې ته مال 15 منټو لمرا نغي او شاه سوار ته مې نو شاه سوار ما ته ماما وی دا شاه سوار ما ته ماما وی ما ته وی زما مور وی چې تا ویني پټي وی باندې چې ته پورام بناغ نو وی دا ما ته ضرور په شانت لګي دی مال راول چې زی وینم ضرور مینه په ماتومه ګوره داسې ماما راته وی نو مې تمره له خوري را نغلی 15 منټو لا وی ماما او ډیر زیات مشهور شي او ډیر مخکې تلو او ډیر پریشانه کې ډیر ټینشن کې ما دا ټینشن او دا پریشانی چې څومره د دین نه لري وي د ژوندۍ په لړزان وي دغه ژوندۍ زمونږ تیر شو قسم په خدای لګزوټنل زینکس او د ډیزیفام ګولې به مخوړیو اثر به را باندې نه کول چې خوب را راشي نن الحمدلله 2 منټه راته ملونی
سکون الله پاک په دین کې خدای علماء کرام ورونه مونږ ته وایي دا طلبه او دا قاریان او دا تبلیغی حضرات مونږ ته وایي خو زمونږ ستاسو سمجھ کې نه راځي یقین وکړئ دین چین سکون او راحت او خوشحالي الله پاک واقعي چې په دین کې خدا ما ته الحمدلله ډېر په سکون کې به ژوند تیریږي د پریشانۍ زندگی الله پاک په سکون بدل کوي ورونو نو دغه شاس خان نه د دسي کې زنګيږي ورته وي ورور ما ته مو دعا وکړه چې وی الله پاک زما د باقی ژوند نه دی وای چې ستا غوندې زمام چې د باقی پوره زندگی زما په تبلیغ کې تیر شي چې بس د الله په لار کې خو زه نه خپل لاړم یو 3 میاشتې پسې راته ټلیفون وکړ راته رینګ وکړ تاج اکبر تعالی یو ګډ نیوز درکوم شاس خان نه توکو مې دې مال سره ګډ نیوز راکې جمعه تر له 15 منټو لرانو مال ګډ نیوز راکې نو ما ته وای تا چې الته راغلې وي او ما سره د خبره کړې و زل کراچۍ ته لاړم او چې کراچۍ ته لاړم نو وی زلاړم عمره مې وکا نو عمره ما زم د فنکاران زی پیسې او سروشي نو زی التزان له تصویرونه وباسي بیا شعر کې وای دا وګوره دا فلانې زید او دا ډنګلي د خانه کعبه دا او دا نو تصویرونه وباسي او شعر کې خلکو ته وای چې ګوره زم دلته عمره راغلم نو دا ټول کوي زمونږ ملګری کوي زی غږ مې ونکو نو بیا راته وی ما وی ګیره مو ساتله او سب پروتو ما په بالغ باندې مسره خو نو مې خان نو دغه ټیم کې دا سیرانېږي کما ما ګیرو ساتله او ما وي درې سي روزي تبلیغ ول سره ولګولې مکمل تبلیغي جماعت کې شامل شوم وای دا سي موز نشته تاج اکبر چې وزت ته دعا نکوم راکې ناسم او سلور میاشتو نت مې وکړو الحمدلله ملګرو سره بیا سلور میاشتو ولګولې د اوس دې سکال کې دا چې کال تیر شو هغه ګلوکار هغه سندرغاړي مولانا طارق جمیل صاحب سره یو ځای حج وکړو دا لکونو کې دا شی نو په دې ملنګي کې الله پاک دا ټول خوشحالي خېدي الحمدلله شاسوار الله پاک بیا د شاس خان سره وصول کو شاسوار چې کله سلور میاشتو کې چلی دو زو ورغلیوم نصرت لول ورغلیوم او دا خبره چې کومه موقع مې د پلار دی ماته کې نه ولو د پلار وی وای دی بکله کله درځي وای تو سره لغون د پریکټس کو ریهرسل کو استاد خو مې ولو بل وای نه ولې دی اغله به فیس ورکولو خو دا راګونه سره فینیشینګ چوشي صفاو شي دا غانه کې فینیشینګ وشي نو مال براتلو زما تبلیغ ولا به سره پریکټس به کولو موږ به دعوت کوله دا خبره مې کوله پلار مې وفات شو عیسی علیه السلام په قبرستان باندې تیریږي واقع مې وته وروله سمر لازم نو علماء کرام ته داسې ورزي او ته دی وت الله پاک وکه خودو ولې جوړ کی چې په قبر باندې عذاب چې واپس راتلو نو په قبر باندې عذاب نو ملکو د نور کندولي نیولې دي او بیا عذاب نو دا څنګه چلے دا څه چلو شو او دا سړی چې مړ کېدو یا د مرګ نه پسې ماشوم شو یا ماشوم پاتې شو نن هغه بسم الله الرحمن الرحیم وي الله پاک په دغه بسم الله باندې د پلار د قبر نه عذاب لري کو نو چې کم سړی د مرګ نه پسې بچي کلمه وي عذاب تل لرګيږي چې یو ګناهګار بچي وي چې د ګناه کارونه کوي دی شرابي وي دی زناکاری دی بد کردار وي او پلار په قبر کې پروت دی پلار ته په قبر کې څه ملاويږي دا شاسوار پاسې دو پجړا شو مې 2 میاشتو کې دنه سوک تیار دي وړمنی دی پاسې شو پجړا شو ماما وې زه 2 میاشتو دنه مخکې سلور میاشتو تیار ما او الحمدلله 2 میاشتې لا تیر نه وي شاسوار سلور میاشتې ولګولې د پاکستان د فلم د سه مشهور ګلوکار خولي ګیره ساتل د خولي پټکي والدي د الله په لارو کې لګړي فنکاران اداکاران ګلوکاران الله پاک را وستو او هغه زماغه یو بچي علم سوق پلار لګي د نبی له سلام وارث جوړيږي نو سم خیال دي د چا نیت چې موږ خپل بچیانې خپل لونه مدرسو کې کینو د چا نیت دی او دا شاسوار ګلوکاران میرا وس را سره سیروزو لګور سلور میاشتو را سره اراده کړی دا اسف خان د سلور میاشتو اراده کړی سیروزي را سره لګولې فنکاران ډیر زیات الله پاک چینج کړ نور ملګری د فلم انډستری نه یو مشهور موسیقار راته د مخکې روز کې فونو کوی راشه زتا سره سیروزه لګوم مې زما د مدرسې چټیان شي ان شاء الله زه درځم نو ملګرو فنکاران اداکاران ګلوکاران تیار دي ګلوکاران اداکاران تیار دي تاسو شپورز مسجد والی د کی چا نیتو کې ان شاء الله ما خو څه پوری نیت نه کړی چې دا داسې خلکو ته نزول نظم زم چې زم د الله په لار کې د سلور میاشتو لګوم د ځوانانو کې چا نیت وکړي چې اوسه پورې نیت نه دی کړی او زه ان شاء الله سلور میاشتو لازم د چا نیت دی لګون دی ودرېږو بخپل سه ان شاء الله چې دا فنکارانو خلاړ لوتل چا چې نیت نه دی کړی هغه دی ودرېږي ماشاء الله دا د مرکز مشران غلي دي یارو رک سوکلانن ورنټ گرفتاری ورپسې نشتا چونیت کو الله به مبوزي ماشاء الله کې نه جی دا تاسو د سلور میاشتو چې له سریزو لګي دا ګلوکاران او اداکاران الله پاک رو باسي مدرسو کې داخلي اخلي الله دې مونږ تاسو ټول د دین علی د مهنت لپاره قبول کړي درود شریف شوق سره وایي